السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو مونږ تاسو ته نن یو مجرب او بهترین عمل وړاندې دی. دا عمل د فتنو نه د بچ کېدو په باره کې دی او خصوصا د دجال د فتنې نه د بچ کېدو په باره کې یو داسې عمل دی چې ډېر زیات بهترین عمل دی. کوم یو سړی چې وایي چې زه د دجال د فتنې نه بچ شم، نو دی دا عمل شروع کړي. الله جل شانه به چې کوم دی په دې عمل سره د دجال د فتنې نه بچ کړي او راتلونکي څومره فتنې چې دي د هغې نه به الله جل شانه بچ کړي. د سورة کهف اولنی 10 آیاتونه دي. د دې په باره کې تاسو ته معلومات درکوم چې د سورة کهف د آیاتونو د ویلو څه چې کوم دی فضیلت او فایدې دي. امام مسلم رحمت الله علیه فرمایي کوم یو کس چې دا غواړي چې د په راتلونکي وخت کې د دجال د فتنو نه بچ شم، نو دا انسان دی د سورة کهف اولنی 10 آیاتونه دا یاد کړي او دا د روزانه د ماسخوتن د اوده کېدو په وخت کې لولي. الله جل شانه به د دجال د فتنو نه په امن کې ساتي. او صحیح مسلم کې دا هم راغلی دی که کوم یو کس دجال سره مخامخ شو، یعنی دجال په زمانه کې دجال یې وموندو، نو هغه دې دغه 10 آیاتونه ووایي. په هغه وخت کې الله جل شانه به دا انسان د دجال د فتنې نه په امن کې وساتي. مونږ تاسو وګورو اوس وخت کې چې کوم دی لږې وړې فتنې مونږ ته ښکاري، خو دا ډېرې غټې فتنې دي. مثال په طور باندې مونږ هغې ته توجه نه ورکو، خو لیکن هغه چې کوم دی د انسان او د مسلمان دپاره یو لویه فتنه ده. نو دا فتنې چې کوم دی انسان راګیري ځان طرف ته راکاږي، نو بیا چې دجال راشي یا چې کوم دی دجال وویني، نو هغه چې کوم دی د ټولو نه غټه فتنه ده، هغه به انسان ځان ته ضرور راکاږي. نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره مونږ تاسو چې کوم دی څوک د سورة کهف اولنی 10 آیاتونه دا چې کوم دی مونږ یاد کړو او واړه آیاتونه دي. لکه لومبی آیات الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بیا ورپسې دویم یا دریم څلورم دا 10 آیاتونه دي چې دا مونږ تاسو یاد کړو. الله جل شانه به مونږ تاسو د دجال د فتنو نه سره د نور فتنو نه په امن کې وساتي. که دا ویډیو خوښ شي د ثواب په نیت باندې نور ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.